अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान په مسلمانانو ملکونو کې د ټولو نه مقبول ترین لیډر دی. د باره کې خلیج میگزین یو سروې کړی دا. خلیج میگزین د عمران خان، طیب اردگان او محمد بن سلمان باره کې چې کومه سروې کړی دا، اب تاسو ته مخې ته एकदम آرمی چیف جنرل عاصم منیر په بنیګالا کې عمران خان سره ملاقات کړی دی. په دې خبرو کې څومره حقیقت دی، چودھری پرویز الهی عمران خان حیران کو. په کومه خبره باندې عمران خان ډیر زیات حیران شو. یو وخت خو عمران خان دا وی چې کوم کسانو پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی هغوی دپاره په پاکستان تحریک انصاف کې دوباره هیڅ ځای نشته، خو هغه کم دوه کلاړیان دي چې هغوی له عمران خان دوباره دعوت ورکړی دی او دا یې ویلی دي چې هر ټیم دوی په پاکستان تحریک انصاف کې دوباره شمولیت اختیار کولی شي. راتلونکي وزیر اعظم باسو کې دوبۍ کې ختمي پلان څه جوړ شوی دی. د حوالې سره یو غټه دعوه مخې ته راغلې ده. د عمران خان وارنټ گرفتاری هم جاری شوی ده، په کم کیس کې جاری شوی دي. او بل اړخ ته د عمران خان خلاف مزید د دهشتګردۍ دفاع چې دي هغه مقدمو کې شامل شوی دي. کمې مقدمې دي د هغې چې کوم ډیټیل دی اب هم تاسو ته ویم، خو څنګه تاسو ته پته ده په هر یو ویډیو کې یو سوال زه تاسو نه کوم. نننی سوال دا دی چې پاکستان د مشکل حالاتو نه څوک اوښکې شي، نواز شریف یا عمران خان؟ چې کوم کسان وایي چې عمران خان پاکستان د مشکل حالاتو نه بهر اوښکې شي نو هغه دا ویډیو شیر کړي، او چې کوم کسان دا وایي چې نواز شریف پاکستان د مشکل حالاتو نه اوښکې شي نو هغه د ویډیو لاندې کمنټ وکړي. ګورو چې کمنټ زیاتی او کو نه شیر. اوس راځو چې عمران خان څنګه د مسلم دنیا د ټولو نه مقبول ترین لیډر دی. دې باره کې خلیج میگزین یو سروې کړی دا. خلیج میگزین د عمران خان، محمد بن سلمان او طیب اردگان باره کې دا سروې کړی دا، او دا تپوس یې کړی دی کو تاسو ته موقع میلو شي نو تاسو په دې دریو کسانو کې چا سره میلاوېدل غواړئ نو مسلم دنیا دا سروې چې دا پاکستان کې نه ده شوې، دا چې کوم عرب ممالک دي په هغې کې دا سروې شوې ده او 92% کسانو دا ویلي دي چې مونږ عمران خان سره میلاوېدل غواړو. یعنی په کار خو دا و چې په عرب ممالکو کې محمد بن سلمان یا طیب اردگان چې دی هغه ډېر زیات مقبولو، خو عمران خان هلته هم ډېر زیات مقبول دی او هغوی دا ویلي دي چې مونږ عمران خان سره میلاوېدل غواړو. ډېر کسان دا وایي چې آرمی چیف جنرل عاصم منیر په بنیګالا کې عمران خان سره ملاقات کړی دی. د اتوار په ورځ عمران خان اسلام آباد ته راغلی، مختلف عدالتونو کې هغه خپل بیانات ریکارډ کول، بیا په سبا له د ګل په ورځ باندې هم په مختلف عدالتونو کې د هغه پیشي وه، نه لحاظه هغه واپس زمان پارک ته لا نړه بلکې شپه په بنیګالا کې تیر کړه او بیا بنیګالا نه چې کومه ویډیو راله نه د هغې نه هم ډېر زیات خلکه پریشان وو، په هغې باندې ډېر زیات خلکه پریشان وو. کومه ویډیو چې دا هغه به تاسو کتې وي د عمران خان کوم سټایل و. بل اړخ ته ډېر خبرې په سوشل میډیا باندې دا شروع شوې چې یو طاقتور ترین شخصیت چې دی هغه به نن عمران خان سره ملاقات کوي. په سوشل میډیا باندې دا خبرونه چې دي نظر ګردې شو، بلکې ډېر صحافیان هم داسې وو چې هغوی دې باره کې ټویټس وکړل چې عمران خان سره به یو ډېر طاقتور ترین شخصیت یعنی آرمی چیف ملاقات کوي. خو دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. آرمی چیف جنرل عاصم منیر عمران خان سره ملاقات نه دی کړی او نه یې هغه سره څه رابطه شته، بلکې د آرمی چیف نه علاوه د پاکستان چې کم طاقتور ترین خلک دي، کم چې ګڼل کېږي چې دا د پاکستان طاقتور ترین خلک دي، هغې کې هیڅ چا هم عمران خان سره ملاقات نه دی کړی. چودھری پرویز الهی عمران خان ډېر زیات حیرانه کو. عمران خان په کومه خبره باندې حیرانه کو؟ د لاهور بینکنګ کوډ د چودھری پرویز الهی ضمانت منظور کو او عدالت چې کومه فیصله وروله هغې کې دا ووایي چې یاره اف آی ای هیڅ قسمه تاوان ونه کو. عدالت حکم ورکړو چې اف آی ای د ریکارډ جمع کړي، خو اف آی ای ریکارډ جمع نه کو. عمران خان پرون په عدالت کې پیش شو. هلته عمران خان دا ووی چې زه چودھری پرویز الهی ته خراج تحسین پیش کوم، ځکه چې زما دا یقین نه و چې چودھری پرویز الهی به دومره پریشر برداشت کړي، خو هغه پریشر برداشت کو او اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی. بل اړخ ته که موږ وګورو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف انقلابي کسانو نو هغه د ټولو نه مخکې وتښتېدل. پاکستان تحریک انصاف کم سپورټرانو چې دا وی چې یاره دا کسان به د پاکستان تحریک انصاف سره کلک ولاړ وي نو هغه وتښتېدل، او کومو کسانو باره کې چې د پاکستان تحریک انصاف دا خیالو، بلکې زما پخپله هم دا خیالو چې دا کسان به د ټولو نه مخکې چې کله عمران خان باندې سخت وخت راغی نو دوی به عمران خان پرېږدي، نو هغه کسان دې ټایم کې عمران خان سره ډېر زیات کلک ولاړ دي. یو وړخته خو عمران خان دا وایي چې کومو کسانو په دې سخت ټایم کې پاکستان تحریک انصاف پرېښوده نو د هغوی دوباره په پارټۍ کې هېڅ ځای نشته. خو بل اړخته عمران خان پرون په عدالت کې دا ویلي دي چې دوه کلاړیان داسې دي چې هغوی هر ټایم کې پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدی شي. هغې کې یو دا ملیکا بخاري او بله پکې دا شیري مزاري، دا دواړه هر ټایم کې پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدی شي. دوی دپاره هر ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومې دروازې دي نو هغه
کولو دی. بل اړخ ته راتلونکي وزیر اعظم بسو کی دوبۍ کې چې د زرداری نواز شریف خاندان کم ملاقات شوی دی د هغې اندروني کهاني څه ده دا دعوه چا کړې ده؟ دا دعوه وزیر اعلی سند مراد علي شاه کړې ده او هغه دا ویلي دي چې راتلونکي وزیر اعظم به بلاول بوټو وي او ډېر خلکو دا وی چې راتلونکي وزیر اعظم به شهباز شریف وي خو د هغه په نوم باندې اتفاق ونه شو. دا دعوه د وزیر اعلی سند مراد علي شاه طرف نه مخې ته راغلې ده خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه وي. باضابطه د دې اعلان نه دی شوی چې دوبۍ کمپلین دی هغه څه دی د هغې چې کوم ختمي نتایج دي هغه څه دي. د عمران خان خلاف وارنټ گرفتاری جاری شوی دی کم چې توهین الیکشن کمیشن کیس دی په هغې کې د عمران خان او فواد چودھری بغیر ضمانته وارنټ گرفتاری چې دي نو هغه جاری شوي دي. بل اړخ ته د عمران خان په دریو سنګینو مقدماتو کې نامزدګي هم شوې ده. د پولیس ذرایع وینا ده چې جنا هاوس عسکري ټاور او ماډل ټاون کې چې د نون لیگ کم دفتر دی او هغه د وزیر اعظم شهباز شریف سیکرټریټ هم دی نو په هغې باندې چې کومه حمله شوې ده د هغې دفعات چې دي د عمران خان خلاف درج شوي دي او د عمران خان خلاف مخکې چې کوم د دهشتګردۍ دفعاتو په لاهور کې هغه اوس مزید دا درې دفعات د هغه خلاف درج شو نو اوس د هغه خلاف چې کوم دهشتګردۍ دفعات دي په لاهور کې نو هغه تعداد چې دی نو هغه 10 شو او که موږ په ټول پنجاب کې خبره وکړو نو په ټول پنجاب کې د عمران خان خلاف چې د دهشتګردۍ کوم مقدمات درج دي د هغې تعداد 19 دی. بل اړخ ته توهین الیکشن کمیشن دا تاسو ته ما وویل چې توهین الیکشن کمیشن کې د عمران خان وارنټ گرفتاری چې د هغه هم جاری شوي دي او ډېر څیزونه داسې کېږي ګورو چې دا وارنټ معطل کېږي او که نه عمران خان گرفتاری چې ده د هغې خطره لا موجوده ده. څومره اپډیټس وي انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.